نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة النساء پارا نمبر 4 آیت نمبر 11 رکو نمبر 2 خلاصه د رکو پس تاغین لفظی ترجمه. په دې رکو کې شپږم نمبر قانون بیان شوی دی. د اسلام پر اتلو سره د ظلم خاتمه وشوه. زنانو ته، ماشومانو ته او کمزورو ته د هغوی حقوق ورکړی شو. مخکې رکو کې مسله د میراث اجمالا بیان شوی و، دلته تفصیلا بیان کیږي. کله چې یو کس وفات شي او د ده په ملکیت کې څومره څه نو هغې ته ترکه ویلی کیږي. اوس به دغه ترکې سره څه کیږي؟ د ټولو نه مخکې به د دغه ترکې نه د هغه د کفن دفن انتظام وشي. دویم نمبر کې په دوی باندې چې کوم قرضونه دي هغه به ادا کړی شي. دریم نمبر کې د ده د مال د دریم حصې نه به د جایز وصیتونه هغه پوره کړی شي، او علاوه د هغې نه چې څومره مال پاتې دی نو هغه به د ورثو په منځ کې تقسیمیږي. ورثو 3 قسمونه دي. اول ته ذوی الفروض ویل کیږي چې د هغې حصې په قرآن کې یا احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او یا په اجماع سره ثابت. اول حق د دوی دی. د دوی نه چې کوم پاتې شي یا دغه ذوی الفروض کې څوک نه وي نو بیا به دغه عصبو ته میلاویږي. دریم نمبر حق هغه ذوی الارحام دی. په دې رکو کې شپږ حصې بیان شوي دي. نیمه حصه، دریمه حصه، د دریو نه 2 حصې، څلورمه حصه، شپږمه حصه، اتمه حصه. دا به چاته میلاویږي؟ د هغوی ذکر دی په دې رکو کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یوصیکم الله، مضبوط حکم کوي تاسو ته الله فی اولادکم، په باره د بچو ستاسو کې. آیات مبارکه کې 8 مسلې بیان شوي دي. مسله نمبر 1 چې د یو نارینه برخه دا د 2 زنانو د برخې برابر ده. للذکری د پارا د یو نارینه مثل حظ الانثیین، پشان د برخې د 2 زنانو دی. دویمه مسله که چېرته دغه بچی صرف جنکۍ وي، 2 یا زیات د 2 نه، په دریو کې به ورته 2 حصې میلاوي. فإن كن نساء، پس که چرې وي بچی صرف زنانه، فوق 2 زیاتې د 2 نه یا 2، فلهن، نو د پارا د دوی ثلثا 2 برخې، ما د هغه 3 حصو د مالی ترکه چې پرېښودلي دي مړي. دریمه مسله که وارثه یوه زنانه وي، نور اولادې نه وي، نو هغې ته به د ټول مال نیم میلاویږي. وان كانت واحدة، او که چرې وي یوه زنانه، فلها النصف، نو د پارا د هغې نیمه برخه ده. څلورمه مسله مور او پلار د دغه مړي هر یو ته به 6مه حصه میلاویږي، په دې شرط باندې چې بچي د دغه مړي وي. ولابویه، او د پارا د مور او پلار د هغه مړي، لکل واحد منهما السدس، د پارا د هر یو تن د دوی نه 6مه برخه ده. مما د هغه مال نه ترکه چې پرېښودلي دی مړي. ان کان له ولد، په دې شرط چې وي د دغه مړي بچي. پنځمه مسله او که چرې د دغه مړي اولاد نه وي او وارثان صرف مور او پلار وي، نو مور ته به 3مه حصه میلاویږي. فإن لم يكن له ولد، پس که چرې نو د دغه مړي بچي، وورثه ابواه، او میراث وړي د ده نه صرف مور او پلار، فلأمه الثلث، نو د پارا د مور د 3مه برخه ده، نور به پلار ته میلاویږي. 6مه مسله او که چېرته د دغه مړي ورونه خویندې وي، نو بیا به مور ته 6مه حصه میلاویږي. فإن كان له اخوة، پس که چرې و د دغه مړي ورونه خویندې، فلأمه السدس، نو د پارا د مور د دغه مړي 6مه برخه ده. وم حکم پس دا پوره کولو د وصیت نه، من بعد، خو پس وصیت یوصي، د هغه وصیت نه چې وصیت کوي دا مړی، بها په هغې سره چې د 3 حصې نه به وصیت پوره کولی کیږي. 8مه مسله او پس د ادا کولو د قرض نه، او دین، او پس د قرض نه. آباؤکم، پلاران ستاسو، و ابناؤکم، او زامن ستاسو،
لا تدرون نپویږئ تاسو ایهم چې کوم یو به په دوی کې اقرب لکم زیات نږدې دی تاسو ته نفعا ففایده کې. دا پته تاسو ته نه لګي بس چې الله څنګه حصې مقرر کړي دي هغه شانتې هغوی ته د هغوی حقوق ورک. فریضة من الله دا برخی مقرر کړی شوي دي د طرف د الله نه. ان الله یقینا الله کان دی علیما حکیما خپوها او خ حکمت والا. دی آیات مبارکه کې 14 مسلې بیانېږي. ښځه وفات شي بچی نوي خاوند ته به نیمه حصه میلاویږي، بچی وي خاوند ته به 4مه حصه میلاویږي. خاوند وفات شو بچی نوي نو ښځې ته به 4مه حصه میلاویږي، او که بچی وي نو ښځې ته به 8مه حصه میلاویږي. ولکم او ستاسو دپاره ای نارینو نصفو ما ترکه نیمه برخه د هغه مال چې پرېښودلي وي ازواجکم بیبیانو ستاسو. بیبیانې وفات شي او د هغې نه میراث پاتې شي. ان لم یکن لهن ولد په دې شرط چې نه وي دوی لره بچي. یو مسله شو. دویمه مسله بیانېږي. فإن کان لهن ولد پس کچرې وو دوی لره بچي نو فلکم ستاسو دپاره دی الربع 4مه برخه مما د هغه مال نه ترکنا چې پرېښودلي دي دوی. دریمه مسله وصیت د پوره کولو نه پس من بعد پس وصیت یوصینا د هغه وصیت نه چې وصیت کوي دوی بها په هغې سره. 4مه مسله پس د ادا کولو د قرض نه او دین او پس د قرض نه. 5مه مسله خاون وفات شي بچی نوي ښځې ته به 4مه حصه میلاویږي. ولهن او د پاره د دوی دي الربع 4مه برخه مما د هغه مال نه ترکتم چې پرېږدئ تاسو ای خاوندانو. ان لم یکن لکم ولد په دې شرط چې نوي ستاسو د پاره بچي. 6مه مسله که چرته دغه خاوند بچي وي نو بیا به ښځې ته 8مه حصه میلاویږي. فإن کان لکم ولد پس کچرې وي ستاسو بچي فلهن الثمن نو د دوی دپاره 8مه برخه ده مما د هغه مال نه ترکتم چې پرېږدئ تاسو. 9مه مسله پس د وصیت پوره کولو نه من بعد پس وصیت توصون د هغه وصیت نه چې وصیت کوئ تاسو بها په هغې سره. 8مه مسله پس د ادا کولو د قرض نه او دین او پس د قرض نه. 9مه مسله د میراث بیانېږي. میراث چې نه پلار نیکه وي نه نارینه اولاد وي او دی مړ شي یا دا مړه شي او یو ورور یا یو خوري وي نو هر یو تن ته به د هغې د میراث یا د هغه د میراث نه 6مه حصه میلاویږي. وان کان رجل یورث او کچرې وي سړی چې میراث ترې وړی شي کلالتن میراث سړی میراث وي او امرأتون یا یوه ښځه چې هغه میراثه وي وله او د لره اخون ورور وي او اختن یا خور مور شریک وي فلکل واحد منهما السدس نو د هر یو تن دپاره د دوی نه السدس 6مه برخه ده. 10مه مسله او که چرته دغه اخیافي ورونه خویندې د یو نه زیاتو نو هغه ټول به په 3مه برخه کې شریک وي. فإن کانو پس کچرې وي دوی اکثر من ذلک ډېر د دینا زیاد د یو نه فهم فسدوی ټول شرکاء شریکان دی فی الثلث په 3مه برخه کې. 11م حکم یعنی تقسیمیږي به دا میراث پس د وصیت د پوره کولو نه من بعد پس وصیت یوصا د هغه وصیت نه چې وصیت کړی شوی وي بها د هغې. 12مه مسله وروستو د ادا کولو د قرض نه او دین او پس د قرض نه. 14مه مسله چې ضرر به پکې چاته نه ورکوي غیر مضار او نه به وي ضرر ورکوونکي هیڅ چاته. وصیة من الله دا حکم کړی شوی دی د طرف د الله نه. والله علیم حلیم الله ښه پوهه دی او ښه صبر کوونکی دی. تلک حدود الله دا احکام پولی د الله دی. ومن یطیع الله چا چې حکم امانه د الله ورسوله د رسول داغه د پیغمبر داغه یدخله
نو داخل بکړي غلرا جنات داس جنتونو تا باغونو تا تجری بهیږي با من تحتها لاندې د هغینا الانهار نهرنا ولی خالدین فیها همیشه بوي دوی پدې کې وذالک الفوز العظیم او دا کامیابی ډیر لوی ده د شریعت مطابق چې څوک میراث تقسیموي خور نه محرومه کوي لور نه محرومه کوي کمزوري نه محرومه کوي او چې کوم طریقه الله او د الله رسول ښودلې ده په هغه طریقه باندې میراث تقسیم کی نو داسې کسانو دپاره د جنت زیری دی بشارت دی او د هغوی په باره کې د کامیابی خوشخبری ده ومن یعص الله او څوک چې نافرمانی کوي د الله ورسوله او د پیغمبر د هغه ويتعد حدوده او تیر شي د پلو د هغه نه يدخله نو داخل بکړي الله دلرا نارن اورتا اور نه مراد اور د جهنم دی خالدن فيها همیشه بوي په هغه کې وله او دلرا عذاب مهین عذاب د سپکون کې بالعموم طول احکام مراد او بالخصوص مسله د میراث یو خو یو سړی میراث شرعي اصول مطابق نه تقسیموي ګناهګار دی خو یو سړی انکار کوي نو د قرآن د یو آیت نه انکار کول دا کفر دی نو که کله سړی انکار وکړي د دینه د په دې باندې کافر شو نو د کافر د پاره بیا همیشه د پاره جهنم او دوزخ